بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د مونځ د ترجمې سبق نمبر 7 دی. نن به انشاءالله مونږ دعای قنوت وایو. دعای قنوت چې کله مونږ وتر کو 3 رکعاته د ماسخوتن نو په هغې کې په 3 رکعات کې دغه نه پس بیا مونږ وایو د سوره اخلاص نه پس بیا مونږ غوږونو لږو ته یوسو الله اکبر ووایو او بیا د هغې نه پس وایو اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. نو دا مې درته صرف یو ځل وویلې، اوس په انشاءالله ترجمه وایو. اللهم معنا ده ای الله جل جلاله، اللهم ای الله انا نستعینک، بېشکه هم مونږ ستانه مدد غواړو، بېشکه هم مونږ ستانه مدد غواړو. نستعینو معنا ده مونږ مدد غواړو، که معنا ده ستانه، او انا معنا ده بېشکه مونږه. نو دلته کې ورسره ما دا 2 ځل مونږ نشو لیکلی، نو ما ورته هم وویلو چې انا نستعینک، بېشکه هم مونږ ستانه مدد غواړو. اللهم ای الله جل جلاله انا نستعینک، بېشکه هم مونږ ستانه مدد غواړو. انا نستعینک، بېشکه مونږ ستانه مدد غواړو. دا که معنا ده ستانه، او نستعینو معنا ده مونږ مدد غواړو. نستعینو مونږ مدد غواړو، که ستانه. انا بېشکه نستعینک مونږ ستانه مدد غواړو. ونستغفرک او مونږ ستانه بخښنه غواړو. نستغفرو معنا ده مونږ بخښنه غواړو، مونږ بخښنه غواړو، که معنا ده ستانه. ونستغفرک او مونږ ستانه بخښنه غواړو. ونستغفرک و مونږ ستانه بخښنه غواړو. نؤمنو معنا ده مونږ ایمان راوړو. ونؤمنو او مونږ ایمان راوړو بکا پتا باندې. ونؤمنو بکا او مونږ پتا ایمان راوړو. ونؤمنو بکا او مونږ پتا ایمان راوړو. ونتوکلو او مونږ توکل کوو، مونږ بروسه کوو علیکا پتا باندې. ونتوکلو او مونږ توکل کوو یا مونږ بروسه کوو علیکا پتا باندې. نثني معنا ده مونږ ثنا وایو، مونږ ستا تعریف کوو، مونږ ستا حمد وایو، مونږ ستا ستاینه کوو علیکا ستا الخیره ډیره غوره ډیره بهتره، مونږ ستا ډیره بهتره او غوره ثنا وایو، ستا ډیره بهتره او غور تعریفونه کوو، غوره تعریفونه کوو. مونږ ستا ډیر بهتر او بهترین صفتونه بیانو. ونثني او مونږ ثنا وایو، مونږ تعریف کوو، مونږ ستاینه کوو علیکا ستا الخیره ډیره غوره ډیر بهتره. ونشکرک او مونږ شکریا ادا کوو، مونږ شکر ادا کوو که ستا. ونشکرک او مونږ ستا شکر ادا کوو. ونشکرک او مونږ ستا شکر ادا کوو. ولا نکفرک او مونږ ستا ناشکري نه کوو. لا نکفر معنا ده مونږ ناشکري نه کوو، که معنا ده ستا، او مونږ ستا ناشکري نه کوو. ولا نکفرک مونږ ستا ناشکري نه کوو. ولا نکفرک او مونږ ستا ناشکري نه کوو. ونخلع او مونږ جدا کیږو. ونخلع او مونږ جدا کیږو. ونخلع مونږ جدا کیږو. د چا نه جدا کیږو؟ اوس راته مخکې وایي. ونترکو او مونږ پرېږدو، مونږ جدا کیږو او مونږ پرېږدو من د هغه چا نه یفجرک چې ستا نافرماني کوي. یفجرو معنا ده چې هغه نافرماني کوي، که معنا ده ستا نافرماني کوي. ونخلع مونږ او مونږ پرېږدو. ونترکو او مونږ ونخلع مونږ جدا کیږو. ونترکو مونږ پرېږدو من هغه کس یفجرک چې هغه ستا نافرماني کوي. څوک چې ستا نافرماني کوي او څوک چې تا خفه کوي، نو یا الله مونږ د هغه نه جدایي اختیارو او مونږ هغه پرېږدو. اللهم ای الله جل جلاله، اللهم ای الله جل جلاله ایاک خاستا نعبدو مونږ عبادت کوو، مونږ خاستا عبادت کوو. ولک او خاص تا دپاره نصلي مونږ مونځ کوو، مونږ خاص ستا عبادت کوو او مونږ خاص ستا دپاره ستا دپاره مونځ کوو، ستا د رضا دپاره. ونسجد او مونږ خاص تا ته سجده کوو. ونسجد او مونږ خاص تا ته سجده کوو. و الیکا ستا طرف ته. ونسجد او مونږ سجده کوو الیکا ستا طرف ته. ونسجد او مونږ سجده کوو
ونسجد او مونږ سجده کوو او مونږ خاص تا ته سجده کوو ونسجد او مونږ خاص تا ته سجده کوو ونسجد او مونږ خاص تا ته سجده کوو و الیک او ستا طرف ته نسعى مونږ کوشش کوو مونږ منډه وخو نسعى معنا ده مونږ منډه وخو مونږ کوشش کوو مونږ جدوجهد کوو مونږ خواري محنت کوو ونحفظ او مونږ حاضري کوو مونږ خدمت کوو مونږ حاضري کوو ونرجو او مونږ امید لرو رحمتک ستا د رحمت مونږ ستا د رحمت امید لرو ونخشا او مونږ یریږو عذابک ستا د عذاب نه او بل بعضو کتابونو کې ورسره راغلي ونخشا عذابک الجد مونږ ستا د ونخشى عذابك مونږ ستا د عذاب نه یریږو ان عذابك الجد بشک ستا عذاب ډیر سخت دی ان عذابك الجد بعضو کتابونو کې پکې دا لیکلي ان عذابك الجد او دې کې مونږ چې کوم وایو نو ان عذابك بشک ستا عذاب ونخشى او مونږ یریږو عذابك ستا د عذاب نه ان عذابك ان بشک عذابك ستا عذاب بالکفار کافرانو ته ملحق رسیدون کې دی ستا ملحق معنا ملاویدون کې دی ملحق معنا ملاویدون کې دی او دلته مونږه معنا کو رسیدون کې دی نو دا الله جل جلاله عذاب صرف کافرانو ته به ملاویږي او هغه کس ته چې څوک د الله نافرمانی کوي هغه ته به د الله جل جلاله عذاب ملاویږي نو مسلمان چې دی مسلمان هغه به مدد هم د الله نه غواړي که د الله ته خفه شوی وي او که نه وي خفه شوی په هر حالت کې به د الله نه بخښنه هم غواړي په الله پاک باندې به ایمان هم مضبوط ساتي په الله به ایمان راوړي او په الله پاک جل جلاله باندې به توکل او بروسه مضبوطه ساتي او د الله جل جلاله به بهترین ثنا او تعریفونه او صفتونه وي او د الله شکر به ادا کوي د الله ناشکري به نه کوي او هغه چا سره به تعلق نه ساتي هغه کس سره به تعلق پرېږدي هغه کس نه به جدا کیږي څوک چې د الله نافرمانی کوي او بیا وایي الله مونږ خاص تا عبادت کوو د بل چا عبادت نه کوو او خاص تا دپاره مونږ مونځ کوو ستا د رضا دپاره مونځ کوو د بل چا د ښودنې ریاکارۍ دپاره نه کوو ونسجدو او مونږ خاص تا ته سجده کوو ویلیک نسعا او مونږ ستا طرف ته کوشش کوو ستا طرف ته د درتلو کوشش کوو ونحفظو او تا ته حاضري کوو ونرجو او مونږ امید لرو رحمتک ستا د رحمت ونخشا او مونږ یریږو عذابک ستا د عذاب نه ان عذابک بشک ستا عذاب بالکفار کافرانو ته ملحق مونږ وایو ملحق معنا رسیدون کې دی ستا عذاب هغه کافرانو ته رسیدون کې دی نو امید دی په دې باندې به تاسو پوه شوي دا زمونږ د مونځ ټوله ترجمه ختمه شوله دا مځکه زر وویله او روزانه مو ویله چې دا د هر مسلمان ضرورت دی که هغه ماشوم دی که نارینه ده که زنانه ده او که واړه دي او که غټ دي که بوډاګان دي او که ځوانان دي د ټولو ضرورت دی ځکه چې په مونځ ترجمه راته یادوي نو تاله به دا مونځ دړه سکون به درله جوړېږي دا مونځ به درله مزه درکوي چې بار زه په دې مونځ کې الله سره دا د راز و نیاز خبرې کوم نو دغه معنو باندې ځان پوهول ډېر لازمي دي دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس په اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام